نور الله رب العالمین نصیب کوي د درود پاک په برکت سره. کم کس چې دا غواړي چې زما مخکې د صالحانو رڼا راشي د درود پاک پابندۍ سره وي الله رب العالمین به د مخکې د صالحانو رڼا راوړي او د موس پابندي به رب العالمین نصیب کوي. د قرآن شریف تلاوت شوق به رب العالمین نصیب کوي د درود پاک په برکت سره. په نیکو کارونو باندې به رب العالمین استقامت نصیب کوي. د رزق برکت د مال برکت په رب العالمین نصیب کوي د درود پاک په برکت سره. او د الله او د الله د رسول محبت په نصیب کیږي د درود پاک په برکت سره. او د قبر رڼا به رب العالمین نصیب کوي. کم کس چې زما قبر خسته شي د درود پاک پابندۍ سره وي او د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت به نصیب کیږي. د زړه سکون او آرام به رب العالمین نصیب کوي او رب العالمین بوته د تهجد د کولو توفیق رب العالمین د درود پاک په برکت سره الله نصیب کوي او د ګناهونو نفرت بوته رب العالمین نصیب کوي. د ګناهونو د نفرت معنا دا چې کم کس دا غواړي چې ماته زه ګناه نه ځان لري وساتم د ګناه نه نفرت پیدا شي ماته د دې درود پاک پابندۍ سره وي او د روح طاقت بوته رب العالمین نصیب کوي او د زندګۍ سکون بوته رب العالمین د درود پاک په برکت سره الله نصیب کوي او د دعاګانې به رب العالمین قبلې. کم کس چې دا غواړي چې زما دعا الله قبول کړي درود پاک تی وي او په ایمان باندې خاتمه بوته الله نصیب کړي. سبحان الله. کم کس چې درود پاک پابندۍ سره وي الله رب العالمین بوته په ایمان باندې خاتمه الله نصیب کړي او د درجات بلندی بوته رب العالمین نصیب کړي. او اخرنی خبره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم گاونډیتوب بوته رب العالمین نصیب کړي. یعنی د نبی علیه الصلوۃ والسلام پړوسی گاوند بوته الله نصیب کړي. زموږ محترم مسلمانان ورونو موږ تاسو په خپل باندې خپل فیملی تم د درود پاک د ویلو تعلیم ورکو او پابندۍ سره وي. درود پاک کم دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا افضل درود دی. دا د درودونو سردار دی چې کوم مانځه کې ویل کېږي او مختصر درود صلی الله علیه وسلم. چې کوم کس وایي چې ماته د دنیا او د آخرت فایدې الله نصیب کړي نو په اخلاص سره موږ او تاسو د نبی علیه الصلوۃ والسلام امت باندې کوم احسانات هغه مخې ته کړو او د درود پاک په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې وایو د دنیا او د آخرت فایدې به رب العالمین موږ او تاسو ته نصیب کړي. موږ او تاسو ثواب په نیت باندې دا ویډیو مخکې شیر کړو. الله رب العالمین دې موږ ته توفیق